نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین په قران کریم کې فرمایي لا تقربوا الزنا چې زنا ته نږدې مو ورسئ. آیا چې تر چا په ذهن کې دا سوال راغلی دی چې په دنیا کې د زنا د ابتدا چا نه شوې ده؟ لومبه د زنا په دنیا کې کم انسان کړی ده او د چا نه د زنا شروع او چا نه د زنا ابتدا شوې ده؟ د دې لپاره بلک موږ شاته ځو د حضرت آدم علیه السلام ته. کله چې الله رب العالمین حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا ځمکې ته راولېږل، نو الله رب العالمین با هر کال پس د بیبي حوا یو حمل چې کوم دنو هغه ټهراو، یعنی یو حمل به جوړېدو او د هر یو حمل نه به یو الک او یو جنې پیدا کېده. نو چې په کم کال باندې به د یو حمل نه یو الک او یو جنې پیدا شو، هغه په خپل منځ کې رو خورو، او په دویم کال چې به کم حمل نه جنې او الک پیدا شو، نو د لومبي حمل والا الک نکاح به د دویم حمل والا جنې سره کوله او د دویم حمل والا الک نکاح به د لومبي حمل والا جنې سره کوله. دا څرنګه یو ورځ قابیل پیدا شو او داغه خور پیدا شو چې هغه ډیره زیاته خشته وه د قابیل هغه خور، او په بل کال چې کوم دینو حابیل پیدا شو او هغه سره خور پیدا شو، خو دغه خور دومره ښکلې نه وه. وخت تېرېدو حضرت آدم علیه السلام د دې دواړو نکاح کوله. قابیل ته وی چې ته به د حابیل د خور سره نکاح کوې، حابیل ته وی چې ته به د قابیل د خور سره نکاح کوې. قابیل ورته چې زه د حابیل خور سره زه نکاح نه کوم، هغه خو نه زه به د خپلې خور سره نکاح کوم. آدم علیه السلام ورته وویل چې دا د شریعت خلاف دي، د دین خلاف دي، دا به نه کېږي ځکه چې دا ستا په رشته کې خور ده، ته دې سره څنګه واده کوې؟ قابیل ورته چې نه زه به دې سره واده کوم. خیر آدم علیه السلام هغه ته ډېرې زیاتې خبرې وکړې، خو هغه پرې نه پوهېدو، د هغه سر پرې نه خلاصېدو. بیا ورته حضرت آدم علیه السلام وویل چې صحیح شو، ته به داسې چل وکړې چې ته او حابیل به صدقه وکړې، چې د چا صدقه قبول وشوه نو هغه به بیا دې سره واده کوي. قابیل ورته چې صحیح ده. حابیل چې کوم دی نو خپل صدقه راوړه او هغه کېښوده، او قابیل چې کوم دی نو ده به د ګډو بیزو کار کوو، د ګډو بیزو کار به کوو. نو ده په خپلو ګډو بیزو کې یو کمزورې غوندې ګډه وکته او هغه یې راوړه او هغه یې کېښوده. په هغه وخت کې به د صدقې قبلېدو دا نښه دا علامه وه چې د بره اسمان نه به یو اور راغی او هغه به هغه صدقه وسوځوله، نو چې چا صدقه به یې وسوځوله د هغه صدقه به قبوله وه. نو قابیل چې کوم دی نو خپله کمزورې ګډه یې راوړه او هغه یې کېښوده. د بره اسمان نه چې اور راغی نو د قابیل هغه صدقه یې وسوځوله، هغه قبوله شوه. قابیل چې دا وکتل نو قابیل فوراً په زړه کې دا وویل چې یاره زما پلار حضرت آدم علیه السلام ضرور د قابیل دپاره د الله رب العالمین نه دعا کړې ده، ځکه د هغه دا صدقه وسوځېده، زما صدقه بچ شوه. خیر قابیل بیا هم نه سمېدو، هغه داسې چل وکړو چې د خپل ورور د قابیل چې کوم دی نو دی یې مړ کړو. چې دی یې مړ کړو، دی یې بیا پرې اوږه باندې راواچو، د ده د خښولو چل او د دنیا نه د ختمولو د هر څه اخوا کولو چل مې نه ورته چېرې ده سره زه څه چل وکړم. بیا چې کوم دی نو الله رب العالمین یو دوه کارغان راولېږل او یو کارغه لګي شو، هغه بل یې مړ کړو، او بیا دا بل کارغه لګیا شو په ځمکه کې ولکند اوښکله په خپه باندې، او دغه چې کوم مړ کارغه دی پرې خاورو کې واچو او پرې کنده کې دفن کړو. قابیل چې دې ته وکتل چې زما نو کارغه وخوړی، نو قابیل مو مخکې شانتې وکړل، کنده یې ورله اوښکله او دا قابیل یې پکې ښخ کړو او راغې بیا هغه خپلې خور سره نکاح وکړه. د هغې نه الله رب العالمین هغه اولاد ورکړو، هغه اولاد ډېرېدو. حضرت آدم علیه السلام ډېر زیات خفه او الله رب العالمین نه به دا دعا او دا سوال کو چې الله مال یو نیک صالح اولاد راکړي. الله رب العالمین ولا سوال قبول کو او الله رب العالمین ولا د حضرت شیش علیه السلام ته اولاد ورکو چې هغه له بیا الله رب العالمین پیغمبر ورکړه. کله چې شیش علیه السلام پیدا شو، آدم علیه السلام سمود بعد بیا وفات وشو، د هغې نه بعد بیا د بیبي حوا سمود بعد چې کوم دی نو هغې هم وفات وشو. نو حضرت شیش علیه السلام چې کوم مؤمنانو او کوم رښتوني مسلمانانو هغه ځان سره کړل او لاړل، او حابیل چې کوم دی نو هغه ځان سره خپل اولاد کړل او هغه لاړل په غارونو کې پناه واغوسته. د خدای شان ته ګورئ چې د حابیل د اولاد دا چې کومې ښځې وې نو دا ډېرې زیاتې ښکلې وې، سړي ډېر بدرنګ وو، او د شیس علیه السلام چې دا کوم مؤمنانو نو دې ښځې بدرنګې وو، سړي ډېر ښکلي. یو ورځ د دوی د مؤمنانو یو کس لاړو او هلته هغوی دپاره چېرې زه ګورم چې هلته څه چل دی چې ویې کتل نو هغوی بربنډ ګرځېدل او بربنډ به هغوی ګډېدې. هر کال به هغوی په ورځ کې په ټول کال کې به یو اختر مناوه، د اختر یوه ورځ چې په هغې کې به دوی بربنډ ګرځېدل او ګانې بجانو دا هر څه به یې کول. چې دی مؤمن دا وکتل چې یاره د دوی ښځې خو ډېرې زیاتې ښکلې دي، نو راغلی دی او د نورو مؤمنانو ملګرو ته یې ویلي. نو دې کې چې کوم کمزوري ایمان والا کسانو، کمزوري ایمان والا مسلمانان نو هغه د سره لاړل هلته، او دغه رنګې د زنا ابتدا شروع شوه. چې د زنا ابتدا او د زنا بنیاد چې لومبی کوم دی نو دا د قابیل اولاد ایښی دی، چې د پزمخت د ځمکو د اسمان لاندې لومبنی زنا د هغې شروعات او د هغې شروع دا د قابیل د اولاد نه شوې ده، او قابیل اولاد لومبنی د زنا بنیاد ایښی دی. الله رب العالمین دی موږ او تاسو د دې قبیح عمل نه وساتي، او الله رب العالمین د موږ او تاسو ته صراط مستقیم باندې د زندګۍ تېرولو